أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسوی دا شعیب د شمړو کې سړی نو دا ډېر غټ سړی و. چا چې شعیب مخالفت کړي او تکذیب کړي لاړو ځان برباد کړي. الذين انسانان كذبوا شعيبا چې تکذیب کړي او د شعیب علی السلام کأن لم يغنوا فيها گویا کی پرونو شدل دلتا ير سرونه. الذين انسانان كذبوا چې تکذیب کړي او د شعیب علی السلام كانوا هم الخاسرين دا پورا تاوانيان. وس داغه یو پیغام دلا فتولى الله يغرج عنهم بدوینا اعرض ان سلفا وقالوا يا قومي لقد ابلغتكم يقينا ما رسول کړي تاسو له پیغامات زما دربا خیر خوایمم کړي لكم تاسو لرا پکې پسم زخه پشم مالا قوم منا په هلاکت دي قوم نه کافرین چې به ایمانا الا اهلاك قوم کافر قوم چې بربادي کې په ول خپشم پرې چې برباد شي. ورسات رس الله بیان ذکر کی اب الابتلاء بالنعم والنقم. څه مطلب؟ کله کله د خلق من الله یې امتحان راواله. څنګه امتحان؟ مالدار کم کلی غریب کم به ګورما چې دا خلک مال تشمیر راکې کړي راکې که تشمیر راکړو خطر خار کرے نه کړ عزت کړهالو نو الله یې به د شدل دل کم شیات ساتي. دا د الله لوی امتحان دی. مالدار شړې به غیر شو غریب هم غیر شو. وما ارسلنا لا يمن ذلك في قريه فيچوکلی کی چې نبی الا خذا مگر موږ ولې اهل دغه بالبأساء په مالی تکلیفونو باندې او ضرایو په بدنه لعلهم در پاره چې الله العاجزي وکي تکلیف څخه ور کوم چې عاجزي راځي. کله کله الله دا تکلیف ایسه پر حد بدل کوم ثم پس دینه به موږ بدل کو په زید خفغان باندې الحسنه خوشالي یا د شر باندې خیر حتی عفو چې دوی زیچ غریبانانی مالدار کم خیر ډیر مالدار کم نو دې شوی مړ دا خو دنیا حالات ته کله غریب او کله مالدار دي کې د الله څخه کار دی چې تاسو دا عذاب الله را وشنا د دنیا گردش دی. وقالو دی وای قد مسا یقینا نشیدل له ابانا پلانانو زملرا بدني تکلیف او سره او مالی فاخذنا نوټینګ کو الله بغتن موږ ناصاف او هم لا شرون او دی به پویګینا یو د مې الله راګیر کوم نه پویګي بس غر کما ورسا کې ترغیب تقوالا اې دی وجه نه جوزي د آیات تشریح کړي وې دی آیات کې الله موږ له خود له وکړل چې کله انسان کې تقوی الله وایي چې انسان د رزق را پراخه کی رزق پس پراخيږي په تقوا رزق پدې نه کیږي چې سوابه کا پرمون اخلا ویلې دکان کې توجونه ځوړل دا اول قانونونه معلوم نه دي دا نمونه دیو کني دي شمیرین دې معلوم نه کوم څه معلوم دي ابن کثیر په سخرت کړي لري ولو ان اهل القران لا يكلوا على ایمان راوړې وي واتقوا الله نه یریدلې وي موږ برا خلاص کړي وي عليهم په دې باندې الله او برکات خيرنا من السماء دبرنا ولاندې ولكن كذبوا دي تكذيبوا كانوا فاخذناهم راټینګ میکړه الله بما كانوا يكسبون په سبب د کسب دوی اسم راګیر کړه. ورسات الله اوس طریقه نه ولې ذکر کوي څنګه راولي ولي افامنه کې معنا ده بي فکر ده اي بي فکر دي اهل القرى د کلیوالا ان ياتيهم شراب شدوی لرا باسنا عذاب زمون د شپې وهم نائمون او حال دا شدي بيو د شپې الله ویریږي الله د عذاب څه پته لګي د شپې په خو باندې ودی سلسله بدل باندې راولي اي دوی په ان مطلب بي فکر دي نشي د الله العذاب نه یره کې دی وی او امنه دا معنا اي بي فکر دي اهل القرى دا کلیوالا ان ياتيهم شراب شدوی لرا باسنا عذاب زمون د څاک وخت کې وهم يلعبون او دوب کيلو به لس بجو کې لوبي کوي بلوبي یو د مدر باندې زړه دوره راولي ټک سړی را پریوځي مړشي یو بل مصیبت جوړشي وشو د الله عذاب نه ګور ځان په امن کې مشمارای اي دوی ځان په امن کې شماري مکر به فکر کیږي مکر الله د الله د عذاب نه ځان دې به فکر کوي مکر الله د الله د عذاب نه الا القوم مگر هغه قوم چې تاوانین دي مؤمن سره او سلوریش کې ان شاء الله خیر گیر منه گیر ورسات کی
علت بیان یهدی کی معنا د یبین اولم یهدی ای نه ذکر للذین انسانون لرا يرثون شيء میراث یوړي اسمکه من بعد اهل او رشد اهل دینا ان لو نشاء کزمون خوخوي رسول ممکن وي دوی لرا بسنوبې په سبب د ګناہونو د دوی آیت کې مقصد تخویب او خروي و معنا د اس دی ځکه موږ مهر وهو على قلوبهم دي پزونو فهم لا يسمعون دوی نه ورني مني ورسا کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدا مقصد به دنیا د عذاب نه یرا تلک القرى دا کلی چې دی نقص علیکم بیان او پتا باندې خبرونه ولقد جاءتم يقينا راغلی دوی رسولهم استاذ دی بالبينات فخار دلایلو فما كانوا نو چې ایمان راوړي بما په اسمانه کذبوا چې تکذیب کړو من قبل وړاندې هیڅ ایمان الله ورانه وړ ما ورته رسولان را لګلی وو ای کار دلیل پیش کړو کذالک کدا کاپ معنا دلام دلی ذالک د دیو جنا الله مهر والد علی قلوب الکافرین د کافرانو پزړونو ورشات الله وسوي داخله دې بي وفا دي ما سره وادیو کې بي وفا نه کوي مال ویری دي چې زمانم توحید هیڅ به الله ورته کوي نو ولې رد کوي وما وجدنا من ندي من ذکر الله د زیاتو دي د پاره من احد سلوز توحید و ان وجدنا یقینا من ذکر دي اکثر دي لفاسقین بيدنا دي جنوس دوی مېسا د موسی علیہ السلام واقعه کې ذکر سم مقامات باندې تقسیمي اول مقام کې اشاره ده چې د لګل فرعون لا ثم بعثنا الله به مراولهم من بعد مدين ورس موسى بآياتنا وخارد العلمان الى فرعون لرو ملئ ذا ملغر الله لفظ موسى تقریبا قران کې وصل شپږ د ذکر ذکر شوی دی شجره نسب دانا موسى ابن عمران ابن قاحس ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور یو حانس نومې ده ډیر تیز طبيعت والا انسانو په دې معنی څخه پکېدو فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب سلوریم سو کال د ژوند مریضم نو ده دوی ویل زه الہیم سوال راغی چې موسی عليه السلام ورغه فرعون لوی منو وظلموا بها الله انکار ته وکړو بالکل ونه منلو فانظروا غرا كيف كان عاقبه المفسدين څنګه شو اخر انجام د فسادینو موسی عليه السلام چې ورغه ولې تعارف وکي آیات دلیل لپاره چې دین د اسلام غدا وایي ګورا د ټول نمخ باول تاسو تعارف کوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم شاید دروازه ټک ټک کړو من انت څوک وی انا زم رسول الله صلی الله علیه وسلم انا زه د کېږي وسم نو والا څوک نو اسلام کې اصول دادي څنګه داخل شوی اشاره ټلیفون باندې خبره کوله متصل و فلانه خبره کوله سلام نورستا وقال موسى ویلی عليه السلام يا فرعون اني رسول يخن استاذ من رب العالمين رب العالمين دخوانا حقيق كلكيم دې معنا دا حقيق لازم د فما باندې على پدی باندې الله اقول چې زه نو وایم على الله په الله باندې الحق مگر حق خبره قد جئتكم يقينا ما تاسو راته کړه په کار دلیل شاو درمنا ولېګه ما ای بني اسرائيل ما سره بني اسرائيل ته پیغام څه مقصد خبري څه بشراغله بني اسرائيل ما سره ولېګه ځکه دا غلامان وې ده نه فرعون ورته نه کړلري یو او پیره وړه نه خاله نو قال فرعون ویری ان كنت جئت بآية كثر تکړې په یو نه خبان دی فت بهاره وړه ان كنت من الصادقين کته وی درشتونه درشتونه وسره پیشګه مخله کا فالقى عصاه من وی غرزول امسا فمن دارک فاذا هي الله وناسا په واش ده شم بین خارام مبین ویلی مفسرین وی دي کې اشاره ده چې دا ګوره شهر نه دی دا معجزه ده د موسی عليه السلام د امسانه مار جوړ شو خطیب شربینی دلی کې وی دي کې اشاره ده له انقلاب راغی حکومت به د فرعون بدلی کې موسی عليه السلام برازي
دویم سوال داري قران کې شړې سوچو کې نو بل ځای کې وای جان نره مرد ثومان اجدها دا ټکر دی دو قول علماء ذکر کړی تطبیق یو دا د عام انسانانو مخکې نره مرد خلکو مخکې د فرعون مخکې اجدها دویم قول داري شکل د اجدها لیکن حرکت دی و د نری مار ډیر سر په میدان کې وختو بل دلیل ونسعى الله راوي شد الله سره غریوان فاذا هي ناصفه تکشفن للناظرين دي کتون کولرا آیات دلیل به دي چې په دین د اسلام کې رڼا ده نو په دې چې فرعون جواب وکړي فرعون سره شوق چې دانو خلق ناس وي ګور دا ډېر لوی ساحر دی بدنامه کوي کنه قال الملؤ يريد مشرعون من قوم فرعون ده قوم ده فرعون نام ان هذا يخن ده ساحر ده عالم ډېر پویا او خو دې خو سړیم نه دی عالم ډېر پویا دی وس فرعون لوی دې شری مقصد دا چې ستانه حکومت والی نو حکمران لوی چې حکومت درنه اخلم هغه ارشد تیارم خو دې نه امتیار غریب سره په دین خپکی حکومت والا سره په منصب یریدو اراده لري چې وباسي تاسو من ارجکم تاسو دې اسمکینا فما ذا تأمرون نسجرګه کوي د په خلاف باندې جرګه وسکو فرعون دې شي وی ویل ودله محرات ورکي فريد لك یو د مینه شي قوم راځي شي بغاوت ونشي دویم زندان کې واچو ارجح دا معنا دریم دلا په جیب کې پیسې کېږي یڅ تنخواه ورته مقرر کړي د شیخ الاسلام ابن تیمیه بارک راځي کله چې وخت بادشاہ سره مقابله مناظره وغیرہ را لې ناغو ډېر تحفه تحایف وړاندې کړ نو هغه ویلې چې دې لپاره نور لاسونه شته چې دې لاسونه ورګو کې موږ دا نه اخلو وجه دا ده چې کله چا تحفه وغیرہ قبول کړي نو بس هغه سره به حق مسله بیانول ګرانی فرعون وسو سیاست کې دلته نو قالو ویلې چې مهلت ورکړه الله او اخاه دې رول لا ولې غفل المدائن په دې قانون کې حاشرین پولیسام جمع کون کې د شي باندې کوي چې بس قلار وکینو نه مقابله اراده بل روخ لیکن دمه باندې بعض خلک وی کنه چې يهود نو سوارو ګره موږ سره کار نشي خاص خلک دي مجاهدین آی سره کار دي نه دوی یو سړی په نخه کې دا نور ورور رانی شي خلک چې برابر کړه به وداګیر کو دا پولیس سره پاره ګرځي تو کرا بوړي تعالی راهله او شاعر عالم چې ډېر پوهه دی عالم بس کراوړي چې دا سړی ډېر پوهه دی قوي شله او قوي سړی مخامخ کوي دي زموږ بل مقام شاعران را طرف کړه فرعون نو ویل چې مزدوري وي بیا موسی عليه السلام مخ شوکت هغه د شاعرنا نبیو ادب نه کار واخ چې ته مخ کې غرزول کوي کوم موسی عليه السلام ورته تاسو د یو ادب د وجنه ایست الله ورته ایمان نصیب کی ادب دمر اوچت شه دی وجاء الله ورعل سائران فرعون لرام قالوا سيوري ان لنا يقينني بزمن د پار راجرن سمجدري ان كنا کچرت شمن الغالبين زور اورام دغه د ټول کار د پیسو سره دی بل خبره نشته ناس په پیسو ولاړه په پیسو خبره په پیسو حدیث کې راځي کنه رسول الله فرمایي د الله لعنت در پیسې په بچي دې پیسو نه راپدې خو بل خبره قطن د سره کینا پیسې کته پورته دین په باره کې امام رازی به لیکي وزمنګ د عوام کې د دنیا په دنیا راټول موږ دنیا په دین راټولو به همتی ده او په ټول به همت کې بیا هغه انسان لوی به همت لري چې خپل دین وران کې د بل چا دنیا لپاره منډه کوشش کوي کله خلک لګي کړي لانه یې ودانو ډیر لوی ولی دی لایق د ورته او لایق دی قال فرعون ورته نعم او وانکم وق معنا د بل دی وانکم بل کتاسو بل من المقربین دا هغه چانه شای ایمان لري نږدې بس دا قراردادونه سره وکړل چې موږ نږدې شو پیسې بوالو دا بو کوه لاړ موسی عليه السلام لا چې شکل د موسی ولې دا ساحر نه و تکر ساحر سره شکل معلومي تک تور قران حدیث کې راځي عبد الله ابن سلام فرمایي وی شکل زده نبی صلی الله علیه وسلم خبر شما ورلم
دا شکل د نبی صلی الله علیه وسلم شما ولید قسم په الله دا شکل دروغجن نو به موږ له امرو کې چې تو امر کوي مسکینانو باندې سلام اچوي خاص کر د شپې منځونه کوي چې خلک ودی پوښتنه کې یو ادب کړي دی ادب د وجنه شربینی لیکي الله دې ایمان نصیب کړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمای ادب سمانه د خیر خوینه بزان کې جمع کول کو کوټه کې به ادب وکړه لاړ بشي گیټ لا کا التر وکړه شین لا کا التر به ادب وکړه نو ایسه بوزي به ادب سره اسلام نو باسي اسلام دین ټول په ادب بنا لري به الله سره ځان لا د صحابه سره ځان لا قران سره ځان لا نبی سره ځان لا ملائکه سره ځان لا مؤمنانو سره ځان لا زه په درسونه کې دا تشریح قالوا دي يا موسى اما ان تلقي يا خطو غرزا واما ان نكون يا بشمغا غرزون کی قال قلت القوا ويغرزون فلما اركل شو يغرزون سيروا كي اعين الناس فاسترغوا خلقهم واسترهبوهم ويرول وجاءوا راتقوا كي الله په شهر باندې عظیم شلوې دي څنګه لوی دي عظیم لوی دي په زعمهم دري په ګمان کې یا عظیم لوی دي په نفس الامر دوړه توجيهات مفسرین کړي دي موسی عليه السلام موږ ویل چې تمام څو ورځو میدان الله معجزه را کنه ده معجزه را من خارق العاده کارونه د نبی په اسماني صادق شي صادر شي مقصد به دا تایید به د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات مبارک شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکل الفرقان سیوطی کتاب لیکل د وجل خصائص کبرى دی ویل دي چې د نبی او د امت مابین کې تقریبا 200 صفاتو کې فرق دی امام بیهقی به سنن کبرى کې مستقل لیکل په دی باندې کړی دي چاوي د نبی درې سره معجزات چاوي زيتي حدیث کې راغلي چې ار نبی له الله د امتی په اندازه باندې معجزه ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات ډېر انتهازات ځکه اوچت انسان دی هغه واوحینا الله من وحی وکړه موسی علیه السلام لره اند دی القی شو غرزول اخبر امثالهم توقفتي هغه امثال واخصو غرزول میدان الله عصا کې دې نسبت دلاو کې ځکه دلاس کې وړي پیدیم وي پانی پیرا تو غلې کېږي ستر ته جوړيږي کله قسمه کې پینر میږي سورې ځان لپاره جوړيږي د دشمن مقابله ور باندې کېږي مار لړم وغیرہ ور باندې وشل کېږي احیاء العلوم کې امام غزالی ډېری فائدې دي ذکر کړې دي فاذا هي ناصفا لو یو کړب سره او خاڼه ما په کوم چې دوی کوم جوړ کړی و یکمې کول تلقفتا معنا دا مسخلي واسکړه بغیر دشمن نه ارڅو خاړه نتیجه څه شو وقع الله ثابت شدا حق وبطل او بیا سره شما کانو یعملون اقامل چې کوم دوی کړي ورسات کې بیان د دې کې چې مغلوب شو کنه وی بللا غلبو معنا مغلوب کړي شو هنالک بدیجه کې الله یون قلبو وګرځي شو اخرین ذلیلان وګرځول شو الله وی سایران ساجدین سجده کوونکې الله الا والقیا مجول شي ویلي دومره انابت پکې وشو بس غیر اختیاري را پرې واته او دا صفت دی انابت څه معنا امام راغب لیکي يدور مال حق سدارا کوم ځای کې چې حق الته ورزاده ارچا مسله چې قوي ورزاده سیمو جداز مو مسلک کې نشته صاحب نصرت النعیم لیکلي دي وی الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول مخلوق نه رجوع او هغه چاله منډه اخیستل چې هغه ټول مخلوق اختیار مند شي هغه الله دی قالو شي ویلي مونږ ایمان راوړې برب العالمین پر رب مخلوقاتو فرعون غلی شو رب العالمین خزیمه ځکه فرعون ویری زره به رب موسی چې رب موسی لري بهم غلی شو ځکه دوی له موسی مارالو کړي دي وهارون در موسی علیہ السلام روړ دې درې کاته مشرق نبی تیروسو چې هارون ویل فرعون دماغ کارو کو چې اوه دا خو بل طرف باندې لاړه نیو دمه دمکی ورکړه دمکی سره افترا قال فرعون ویل آمنتم تاسو ایمان راوړو به بری موسی باندې قبلان مخیدین اجازه کوم لكم تاسو لا ما تاسو اجازه نه کړو دا کار مو کې ان ذا یقینا دا شی یو چلې تاسو جوړ کړی دی په مدینه ته بری کار کې لتخرجوا عاقبت پیدا شي چې تاسو بو باسه مینا د دینه اهل د دې افترا وکړه پیدا موسی مرساسو مشر استاد دی
ورونه پوری ویلي وانکم لمن المقربین وش عیسی غره منسوب کړو فسوف تعالی منظر دې چې پوهه بشي سی ویلي کړي سو پر راځي لپاره تحديد سبب پوهه شي لو قد تعنا سبقت كم ايديكم لا سنا ساسو کې ساسو من خلاف عدل بدل به مشورن کم اجمعين ټول اېدا کار به وکي کوي نه کې مفسرین ذکر کوي وند شکار وکي دا ټول راونی ول راځم کړه کې لا سبب کې ته غوسه کړه پر چوکو دي کجوري کې ځوړن کړه دی ویل وسو چې فرعون د حکومت خلاف کدا به انجامي چې هغه خلک خلک دي نه مرنه شرط یریږي دوی د الله سره تعلق دی خالد ابن ولید د دشمن لویل او ما سره چې فوج دی مرګ د شي خوخ غني لګا تاسو شراب خوخ غني چې سړي کې ایمان هغه الله رسول رسي ځکه زمونږ د الله مابین کې د مرګ پل لې ته چې خپل محبوب لورځي خو پل بکراس کوي سبور تیریږي وي خالد ویلي ان یقینا منشو الى ربنا د خپل رب لرا منقلبون ورغرزون چې کله شهیدان اول لکه دا خو به څه بم ویلو ورسا کې جواب د سوال فرعون چې دوی له سزا ورکړه کې دې چې دوی سره به نور څه شخصي مادیات باندې لنجا نه صرف الله دې مجاهد جرم سره ایمان د ایمان په وجه باندې الله انتقام لري وما تنقم كما ده بدای وا تاسو بدنوړي مننا سمون الا ان امننا مگر موږ ایمان راوړې نه بیا آیات ربنا پایتونو درب زمون لما جاءتنا شکل العالم لرام وز تثبت دعا بغاړي او کله دعا بغاړي د شي وخت کې چې الله ګډوډ نشو اعوذ بالله من الشیطان ربنا یا رب سمور افرق کمنا درات ویوالوا راتو یا کالینا په باندې صبرن دې صبر وفات کومګه مسلمانین منقطع لرا سمدسي چپی صبر ډیرو ورسات کې الله اوس ترغیب تفاعل ویل د فرعون د تقوا تقاضا ده موسی قوم مپری دې روان خلق دي یو چاله د مال ورکه پسودو سویسي د انتقام شو الله د قران حکم چې تعالی ورشيدو بس خپل سره حواله سود پری ده نری ایمان تقاضا ده خالد ابن ولید مشران ویلي من قوم فرعون عباس رضی الله عنه دوی دې سود معاملات موسی چې کله ایمان راوړو وقوم اولنی سود معاملات دوی ختم کړه لیوبسلو عباس رضی الله عنه چې فساد وګي په لارجه پر اسمګه کې ډیر مال او پاک کمای د سنوي ویل مال خپل سلمان الله کا چې څومره سود دی هغه ټول تعالی پاتې اله حتا کما نستا خدایان خاص کر دې باندې خلافي مسله وا اکاونټ وغیرہ د اخلاص نه سوا دی پسې به دوی چويلي عقيده وغيرها دار لګي دلیل پیدا علم فرمایي چایله پر دې نه سره الہ منلنا ځان لوي استعمالي من د قران د ظاهر نه معلومیږي چې دا براوالو دراقي په غریبانو باندې به الله من الله سره شریکان ځان صفي براوالي قال فرعون سو ویلي یا ايها الذين امنوا اتقوا الله نه يريږي پری وزرو پری دا چې باقي من الربا کم غټا ان کنتم مؤمنین کدا ایمانی ین بمانه دې او بل وجه دار موږ سره فوج دی تاسو ایمان دی الله د ایمان تقاضا ده سکون کې دي کې منشي دي کې گواه دل خپل زور معلوم ده الله کون کې ټول به جهنم له الله قابل سوکاري دا پر خپل ظاهري حال باندې تخفیف وکړو لګنن سبا يهود نصارا ډیر انسانان د سود پرې غټو لګېدلې جازونه دی او ټینګونه دی او فوج دی اقتصاد دی شته پرې پلان دی لیکن د الله چې کوم انسان د سود کاروبار نه پریدي چې کله الله خپل بندگانو سره مخامخ سره محمد رسول اعلان د جنگ دی شپږ وکسان سره اعلان د جنگ دی فوقهم د فاسدي قائم یو په زور وړي زوروري اعلان د جنگ سره دی یو معنا مفسرین کې چې پای دنیا کې الله رسول ورته میدان لرو جو وای چې وس راځه د شي وخت کې سخت خبره ده تربيت د ملګرو کوي الله رب متوجي کوي به معنا ده د دشمن سره داخل اجماع دشمنان دی الله د دشمن عمل قبل بلخوري او عمل الله نه مانی مسلم کانات نشه هغه سره شتا درې معنا متوجي کا الله اعلان وکړو قال موسی السلام خلقو د خلقو په مقابل کې وځيږي یو سړی مدد حاصل کوي بالله په الله کاروبار کې چې حلال بوري نه بیا خو ان الارض تبغي جګړه سمګا الله دا میراث کې ورته ابو بکر چې کړو چاله شي وغاړي د خپل بندگانو ولعاقبه للمتقين ګناه کړي خو لیکن من کیږي تقوا والا لپاره دې مفسرین لګي د سره به د اعلان د جنگ دی لکه څنګه چې باغیانو سره جنگ دی امیر المؤمنین یو مجاهد هغه باندې لازم دی چې دی خلکو په خلاف باندې په حق خلاص باندې کامیاب شم نو کله کامیاب کیږي چې یو بداسه قتل کی جن د الله تعالی دریم تقوا
فإن لم تفعلوا ملګری ډېر کلک ملګری و کچر تمن نه کړی شوې دي سود نه الله ویني ته حربن په جګړه باندې من الله او رسول د الله او رسول ته چې نه نو خو ژوند څومره سخی لا ستاسو د وجنه دا کارونه موږ ورسېدل کبا تاسو توبه وستا طریقه توبې دا موسی سره خپل مال بیرته ورکړي ومړ دې کني معلومه سره غریبانو باندې خرج کا هیڅ پروا مساته فلکم سره تاسو پر الله مسلمان د مالونو تاسو لا تزمون تاسو ظلم نه کوي ګټواله ولا تزمون تاسو ظلم نشي کوي سرمایه بشوږي تناور سیدنا اجتماع لرا عجیب قانون دی القرآن مخکې داس موږ بچي حلال کوو نه بل پرې دي چې پتا ظلم وکي ولا تا پرې دي ظلم ورو صدا کې بیان درې موږ ستاسو مقابله نه کوله په زور را وسوسه تا چې مال په سود ورکړي ډیر غریب دي فقیر دی محتاج موږ ور صبر کوو الله انتظار ورته وکړه موسی عليه السلام چې پوښتنه زما ملګری خو ماشاءالله کله مالدار شو در بیګي اوس نور هم زیری ورکی کډیر غریب دی قال موسی عليه السلام الله صدقه کوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلاک وکي عدوکم موسی الله ملائکه له وی شي دي بندا بغام وګرځي تاسو بلار یلا اسمه کې نشتا او یاد ساتي بهم الله رب العزت ډیر عادل په یو چا باندې قرضو نیکه به پورا شو شراب شمنه ما سره نشته زبل مېش به راځي دوی له به واک ورکی به بشراغه مړ بل مېش به راځي دوی سکی تر دې چې ستا خو راغی چې کله خو دوی غلط حرکتونه شروع کړل الله تعالی وو عزت ډیر لایق هم چې تاسو سره نرمي حکم د چې دې بنده سره نرمي کړی دا ټول ګناهونه ما معاف کړو به جنت لا خپل کې چې کله ناشکری شروع شو کې سم سره شروع کړل چې نمونه سره ورک شو بالکل نور خلک لا تحقرن من المعروف شيء الله قانون دی معمولی نیکی مسپک نه غاڼي اگر تا پروانه سره وین کان الله کې شرطي دا شړې شستانه مال اخر سره دشمن لاندې کوم تامه زه اوس د خاوند تنگ سیا لازم دې پتا باندې انتظار مالدار کیوں کني کوي فنظرت من انتظار ګوري کیف تعاملون چې څنګه عمل کوي تاسو وان تصدق الله صدقه کړه دا تاسو لغوره ګل بقا لړې غیرتی دي سړې دې حاصل دار شي فرعون باندې سلمان دی ورکړې په شود موسی سو کنا لري سلمان مالم نه لړي بس د شورته چې الله درسه لپاره مدار کې ارسو الله زبر تده اخر کې د حساب لري کېدل لیکن زبر ما توینات ان کنتم تعلمون ته پوهیږي په پیدور صدقې نور ومن آل فرعون پوښکالانو باندې ورسا کې تخفیف اخروی زمانه وښکالانه دایات حاصله پیرا وسقات سالینه اے انسانانو نن تاسو دې انسان سره معاملې د نړۍ او قیامت سره نرمو کوما موسی څومره عجیب استدلال مونږ څنګه الله راځي کې خپا ويريږي د عذاب او رجلات ترجعون فيه الى الله شو بغرزول شي پای کې الله لا الله درې جواب وکړ دی یو شي صغیر ویلي چې کله د ضرورت الله استغفر کوي خو خني مال مرتنی خپایم حضور به راول الله څنګه مشکلانه پیرا واستي انت مسربوزي ونقشنا وكمبت من الثمرات ثم توفى به ورکړي ان شاء الله كل نفس قراري ونفس ما کسبت سزا را عمل چې کوي وهم لا يظلمون پر خلق مال لا يظلمون شي کله الله سړي مال کم کی ورسات ویل ش آیت المدائن کې الله تربیت او توجه ډیر مسائل علماء دي بارے کې لیکلي وګ آیات ته دا چې حالات راشي ودا خو حق دی په الله باندې الله بخامه هر جمله کې بزان له فائدہ بیانېږي او چې کله مصیبتونه پیدا شي موسی عليه السلام له شو یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اذا تداینتم ذکر ما ملکوا بدین اند یو قرض الاجل مسمى درنه شی معلومه فكتبوه ویلکای چې د نیک پال بیني ولشتا تداینتم متحسنه يسمع الرجل الصالح بعض خلکو یې دین دا مطلب چې خیبر راتلو کنه دا غلار یو شی که خرڅوي په نام دومره یو که په قرض خرڅوي بل نه هیڅ به نیک پال ونیو قرض ودا دین سهيل ابن عمرو چې کله راغی حدیبیه کې قرض کې مقصد احسانی دین کې مقصد ایوه نبی صلی الله علیه وسلم بوختنه کړې څوک راوي سهيل چا سره د قرض معاملې کوي نه الله وی لیکي څنګه کله د شریف دینوم کې آسان دي بالله من الشیطان فاذا فاقتم کې الله جاءكم الحسنات شرار ذلك حالات قالوا دی وی لنا عزیز دا قسم حق دی په الله باندې الله به خامخاره ضروری د دې وجه عام مسلم فرمایي الرحمن الرحیم چې انا لي او عندي دا درې کلمې باندې استعمالي الله ورسات الله او دا زما حق تقواله ورکي وان تصبهم الله ورسي دې تکلیف بدپالی نشي په موسی عليه السلام ومن ما هو دا په یو چار د مال ورکه په سود شخص پر خلک الله قرآن حکم چې تعالی ورشيدو بس پل سره پریدا خبردار در ایمان تقاضا انما یقینا بدپالی دوی شدا عند الله لیکل شوی د الله تعالی سره خالد ابن ولید اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی پویږي نه پیغمبر له منسوخ الله بدپالی الله ورته لیکل دا دوی دې سود معاملات د خلکو استعمال کړی دي
غلط کارونه چې وکړل کله الله راضي ایمان دی. راوړو صلی الله تعالی علیه نو اولنی سود معاملات دوی ختم کړه. عباس رضی الله اولنی کسو ډیر مال او په عقل کومایند سود نوې ویل مال خپل رسول مال راکا چې څومره سود دی هغه ټول تعالی پاتې خاص کر دے بانک کی اکاؤنٹ وغیرہ داخل اخلاص کی دی پسی بے دوی تحفی عطی وغیرہ دارا لے گی. اہل علم فرمائی ایل بی پریدیم نا زان لبی استعمالیم نا دا براوالو داراقی پا غریبانانو بانے بے خرچ کی زان صفحی براوالی. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمانو علو اتقوا اللہ داللہ نیرے گئی وزرو پرید آغا چی باقی پاتی دے من الربا کم گٹا ان کنتم مومنین کتاس کی ایمانی یہ ان بمانا دیز دے تاس کی ایمان دے اللہ دے ایمان تقاضا دادا سود کو ان کے دی کے منشی دی کے گواہ لکن کے دا ټول بگی جہنم لبا اللہ بوزی. ورس آیات کے اس تخویف دیر انسانان دا سود بری گٹھو لگی دلی آئی شرط پریدی اللہ چکم انسان دا سود کاروبار نہ پریدی دسی انسان سر